کو څوک وي د دې یو مثال پیش کا دا خبره تا د کم ځای نه وکړه چې انسان ته عظمت د علم په پاور ملاو شوی، انسان ته مقام د علم په پاور ملاو شوی. او د قرآن کریم هغې حکایاتو طرف ته ولاړ شو چې کله الله تبارک و تعالی د حضرت آدم علیه السلام او د انسانیت ابتدا کوله نو د حضرت آدم علیه السلام په شکل کې کړې ده. قرآن فرمایي الله جل شانه او فرمایل فرشتو ته انی جاعل فی الارض خلیفہ، زه په دې مخ د ځمکه باندې یو خپل نائب پیدا کول غواړم، یو خپل خلیفه پیدا کول غواړم. دلته الله جل شانه انسان پیدا کول وغوښتل، هلته پې باندې فرشتو تنقید وکړو، اعتراض پې باندې وکړو. د الله جل شانه په درگاه کې فرشتې هغه چې کوم دی عرض کوي یا الہ العالمین ستا د سبوحیت بیانولو دپاره، ستا د قدوسیت بیانولو دپاره، ستا د شان بیانولو دپاره، ستا د عظمت بیانولو دپاره، ستا د مرتبې بیانولو دپاره. خو موږ فرشتې کافي وکنه، کومه فرشته چې په سجده ده خپله ډیوټي صحیح ادا کوي، کومه فرشته چې په رکوع ده خپله ډیوټي صحیح ادا کوي، کومې فرشتې ته چې کومه ډیوټي ته ورکړې ده په هغه ډیوټۍ باندې لګیا ده خپله ډیوټي فایز کوي. ته ولې انسان پیدا کول غواړې؟ څه غرض پېښ شو، څه وجه پېښ شوه، څه ضرورت پېښ شو چې ته انسان پیدا کول غواړې؟ دوی د انسان په تخلیق باندې فرشتو یو قسم لا کریټیسزم وکړو، تنقید پې باندې وکړو. الله جل شانه اوس فرشتو ته ښودل غواړي چې دغه انسان له ما مقام څنګه ورکړی دی. دې طرف ته ما ته توجه وکړئ، خپل ځای ته راځم. دې انسان له ما مقام څنګه ورکړی، دې انسان له ما حیثیت څنګه ورکړی. هلته الله جل شانه آدم علیه السلام پیدا کو، دلته ورته دوی د آدم علیه السلام په تخلیق باندې اعتراض وکړو. الله جل شانه اوس دوی ته ښودل غواړي چې د انسان ته فرشتې نه رسي، د انسان ته نور مخلوقات نه رسي. الله جل شانه یو امتحان د دوی په منځ کې کېښودو، یو ایگزام یې د دوی په منځ کې کېښودو. قرآن کریم فرمایي الله جل شانه وفرمایل انبئوني باسماء هؤلاء. په دې مخ د ځمکه چې څومره اشیاء الله رب ذوالجلال د حضرت آدم علیه السلام په علم کې راوستل. قرآن فرمایي وعلم آدم الاسماء كلها. الله جل شانه آدم علیه السلام لا په ذهن کې د ټولو څیزونو نمونه کېښودل. قاضي ثناء الله پانیپتی رحمت الله تعالی تفسیر مظهری کې لیکي وی حضرت آدم علیه السلام لا تر قیامت پورې الله تبارک وتعالی دا څومره څیزونه چې دي، دا څومره لغات او ژبې چې دي، الله تبارک وتعالی ولا په ډېرو څیزونو باندې علم ورکو. اوس امتحان اخلي د حضرت آدم علیه السلام نه، امتحان علی د فرشتو نه چې علم په فرشتو کې ډېر دی که علم په حضرت آدم علیه السلام کې ډېر دی. الله جل شانه امتحان شروع کو. دلته د حضرت آدم نم تپوس کوي، هلته د فرشتو نم تپوس کوي. الله رب جلال چې کله کوېسچن کوي حضرت آدم علیه السلام جواب ټیک ورکوي. چې د فرشتو نه کله تپوس کوي قرآن کریم فرمایي فرشتې ورته عرض کوي سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. یا الہ العالمین کم علم چې را کړې دقو نه پوهېږو، د هغې نه اخوا نه پوهېږو. قرآن کریم فرمایي حضرت آدم علیه السلام ته کو دغې فرشتو په شریکه باندې سجده لګولې ده. د حضرت آدم علیه السلام تعظیم یې کړې، د حضرت آدم علیه السلام قدر یې کړې، د حضرت آدم علیه السلام احترام یې کړې، په بله وجه نه دی کړې، په دغه پوهې او په علم باندې ولا قدر کړې. حضرت آدم علیه السلام سره پوهه وه، حضرت آدم علیه السلام سره نالج و، حضرت آدم علیه السلام سره علم و. قرآن فرمایي وعلم آدم الاسماء كلها. الله جل شانه د حضرت آدم علیه السلام په ذهن کې د ټولو سوالاتو جوابات کېښودل. دلته چې د فرشتې نه تپوس کي هغه لا جواب به پاتې کېږي، د حضرت آدم نه تپوس کي اوله جواب ورکوي. مفسرین د دې آیت کریمه لاندې لیکي وی کو حضرت آدم ته شان ملاو دی، مقام ملاو دی، وقعت ملاو دی. دو باندې خو فرشتو اعتراض کړی خو که دته سرنډر شو سجدې ورته ولګوله. مین ایم او مین مقصد او مین ریزن په دې کې څه دی چې الله جل شانو حضرت آدم علیه السلام له پوهه ورکړې او علم یې وله ورکړی.
ځکه یاد ساتئ د علماو ډېر غټ شان دی، د علماو ډېر غټ مقام دی، د علماو ډېر غټ حیثیت دی. ځکه مختصر اخري صرف یو جلک بیانوم او بیا زه رخصت لمه. مې چې دی انسان ته حیثیت ملاو دی دا د علم په پاور ملاو دی، دا د علم په قوت ملاو دی، دا د علم په طاقت ملاو دی. یاد ساتئ کتابونه لیکي د یو عالم دین متعلق مختلف حوالجات مختلفو ځایونو کې په مختلفو طریقو دا واقعه راغستې ته زه د هغې لب لباب بیانوم. یو عالم دین وفات شو په قبر کې کېښودو او بخاري حدیث مبارک دی هر انسان چې په قبر کې کېښودی شي که هغه مسلمان دی که کافر دی که هغه وثني دی که دهري دی که مجوسي دی که هغه مشرک دی خو چې هغه قبر کې کېښودی شي د بخاري حدیث مبارک دی فیقعدانه دا فرشتې په دې قبر کې کښېنئ فیسألانه په دې قبر کې نه تپوس کوي من ربک ما دینک ما تقول فی حق هذا الرجل وفي روایة ما كنت تقول في حق هذا الرجل. دا درې تپوسونه ته کوي علي کې یو عالم دین په قبر کې کېښودو هغه د معمول مطابق هغه د روټین مطابق هغه د عام طریقې مطابق څنګه چې نکیرین راځي د هر مړي نه تپوس کوي د الله جل شانه بارکې اته د دین تپوس کوي اته د محمد علیه السلام تپوس کوي. وی عالم دین په قبر کې کېښودی شو هغه فرشتې وله رالې تپوس ته نه کوي د خپل معمول مطابق ته نه کوېسچن کوي چې کله دلته فرشته کوېسچن کوي هغلته پې عالم دین کراس اعتراض کوي تا چې ما باندې دا کم سوال وکړو ما خو په دنیا کې د دین ټول علوم زده کړي ما خو صرف زده کړی دی ما خو نحو زده کړې ده ما خو منطق زده کړی دی ما خو اصول زده کړي دي ما خو فلسفه زده کړې ده ما علم الریاضي زده کړې ده ما علم التصوف زده کړې ده ما علم الطریقه زده کړې ده ما علم البلاغت علم البدیع علم البیان زده کړي دي دا د علوم چې څومره شقوق دي دا ټولو کې ما خو خپل زندگی تیره کړې تا ته صرف دغه درې سوالات یاد دي پر اولنی سوال کې د نه زه تپوس کوم چې تا کم سوال ما نه وکړو من ربک مونږ په خپلو کتابونو کې ویلي دي چې من مختلف معنی لري من موصوله هم راځي من استفهامیه هم راځي دا چې ته ما نه کم تپوس کې زه تا نه تپوس کولو غواړم په دې مقام کې دا من چې کم دی په کومه معنا باندې راغلی دلته د دې کم معنا مقصد دی د دې ما ته جواب راکړه. هغه فرشتې ورته وایي مونږ خو د انسان د پیدایش سره الله تبارک وتعالی ته ویلي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. موږ په هغه وخت کې سرنډر شوي یو چې څومره علم راله الله راکړی هغه نه پوهېږو د هغې نه اخوا نه پوهېږو. هغه عالم دین ورته وایي لاړ شه د الله رب ذوالجلال په درګاه کې دا زما پیغام ویسه چې زه نن په عام مړي باندې نه یم اورېدلی په یو عالم دین باندې اورېدلی یم زما په سوال کې زما نه سوال کړی زما په کوېسچن کې زما نه کوېسچن کړی زما په کوېسچن کې په ما باندې کراس اعتراض کړی دی لاړ شه د الله رب ذوالجلال نه دی د دې سوال تپوس وکړه چې کله فرشتې د الله رب جلال په عظیم درګاه کې وړاندې کړي شي وایي نن په یو داسې عالم دین مړي باندې اورېدلي یو مونږ ته نه کوېسچن وکړو د معمول مطابق هغوی په مونږ باندې په کوېسچن کې سوال وکړو چې دلته د امن په کومه معنا باندې راغلی دی. الله رب جلال ورته وفرمایي چې کو چېرې اوس زه تاله جواب درکړم چې د امن په دې معنا راغلی او ته لاړ شې تا ته به بیا وایي چې دا رب په معنا حقیقي سره اخیستی شوی دی که دا په معنا مجازي سره اخیستلی شوی دی. دلته چې کوم دی درب تعریف لغوي څه شی دی درب تعریف اصطلاحي څه شی دی چې کله ته د دې جواب ورکړې د هغې نه پس چې کله رسول ته لاړ شي تا ته به وایي چې د رسول او د نبي په مابین کې فرق څه شی دی ما به الامتیاز پکې څه شی دی ما به الافتراق پکې څه شی دی په دې کې عموم خصوص مطلق دی که عموم خصوص بن وجه دی په دې کې نسبت ته تباین دی که په دې کې نسبت ته هغه د تساوي دی تاله به په کوېسچن کې کوېسچن راوباسي ته که په رسول کې تپوس کې اب د باندې په نبي کې اعتراض کې ته که په نبي کې تپوس کې اب د باندې په رسول کې اعتراض کوي اب ته لغت راوباسي اب ته اصطلاح راوباسي اب د علم الکلام د علم الفلسفې هغه ټول علوم تا ته راښکاره کوي. خو دا د عالم دین شان دی چې ما وله ورکړی دی دا د عالم دین مرتبه ده چې ما ورته ورکړې ده ورته ووایه چې الله تبارک وتعالی خو د نورو خلکو نه دغه تپوسونه لازمي کوي او چې کله په سوالاتو کې پاس شي د هغې نه پس هغه ته انعامات ورکوي. تاله ما مقام درکړی قرآن کې ما فرمایلی دي هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون دا علما مې دا غیر علماو نه را جدا کړي دي دوی له ما فرق ورکړی حیثیت ورکړی ورته وایي ستا سوالاتو د جواباتو ته ضرورت نشته بغیر د سوال و جواب د ما تا ته مغفرت کړی هغوی ته به وویلی شي البسوه من الجنه ففرشوه من الجنه افتحوا له بابا الى الجنه. هغه څومره نعمتونه چې د برزخ دي دې عالم دین ته اعزاز دا ملاویږي سوال جواب یې نه دی کړی د هغې نه بغیر ته هغه ټول نعمتونه ملاو شو. ځکه ډېرې خبرې کېدی شي ډېر څه پې ویلې کېږي خو د علم
دغه شعبجاتو کې مین هغه د قرآن زده کړه ده.